د بینظیر د روپو نوی قسط چې دی دا شروع شوی دی، خو دې ځل به دا نوی قسط تاسو ته په نوې طریقې سره میلاویږي. نو د هغې دپاره څه څیزونه دي چې هغه لازم دي. که هغه ستاسو سره نه نو دغه روپۍ چې دي دا بیا تاسو ته نشي میلاوېدلی. که تاسو لاړ شئ نو هم به یو وخت ضایع شي، هم په کرایانو چې ستاسو کومه روپۍ لګېدلې نو هم به هغه روپۍ ضایع شي. بل دا روپۍ چې دي دا غریبانانو ته میلاویږي. نو که هغه لاړ شي او په کرایانو کومې روپۍ ولګي نو هغه هسې ضایع شوې، لکه هغه به تللی به چې موږ ته به روپۍ میلاو شي او روپۍ به ورته میلاو نه شي. نو دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو د پاره تاسو دا ویډیو راولئ، دا مخکې شیر کړئ چې نورو کسانو ته ورورسي. دا لایک شیر پرېږدئ، نو دا د ویډیو له چې دی دا لازم ورکوئ. نو د بینظیر روپۍ چې دي 13,500 روپۍ چې دي هغه به تاسو ته د پیر د ورځې نه چې دی تاسو ته به میلاویږي. او د ځینې کسانو په اکاونټونو کې جمع شي، ځینې به داسې چې هغو به راغستې چې دا ویډیو ګوري، نو کومو چې راغستې هغه د مو چې موږ راغستې دي. او ځینې داسې نوي کسان دي چې په هغو ته په اولني ځل باندې دا روپۍ میلاویږي. نو کومو کسان ته چې په اولني ځل باندې میلاویږي نو هغه به د هغه زړو خبرونه چې دی هم به نه خبر چې په زړه طریقه باندې به دا روپۍ څنګه میلاوېدلې. نو د هغې لپاره اول نمبر لازم شی چې دی هغه شناخت کارډ دی. شناخت کارډ په هر ځای کې چې دی دې ته ضرورت راځي. نو شناخت کارډ چې دی دا په خپل جیب کې ږدئ، ساتئ د ځان سره. چې کوم ځای ته ځئ، دفتر ته ځئ، هر ځای ته ځئ سرکاري ته، نو شناخت کارډ هلته کې ستاسو لګي. دغه شانتې په نورو ځایونو کوم شناخت کارډ چې دی لګي، نو شناخت کارډ د ټولو لپاره لازم دی. بل لا چې خپل شناخت کارډ چې دی دا ګورئ، که ایکسپایر نو بیا هم دغه شناخت کارډ چې دی دا کار نه کوي، لکه ستا سره چې شناخت کارډ د سره نو شناخت کارډ د دې دپاره لازم دی. که نوي کسان دي او که زاړه کسان دي نو دا به د ځان سره لازم وړئ، ځکه چې شناخت کارډ تاسو ویسئ نو تاسو ته به دغه روپۍ چې دي دا میلاویږي. نو کومې زنانې چې روپۍ راخلي نو د هغو لپاره شناخت کارډ لازم دی. یو د هغو سره موبایل لازم دی، چې موبایل چې دی دا به د ځان سره وړي، ځکه چې دې ځل له تاسو ته کومې روپۍ میلاویږي نو دا تاسو ته په ډیجیټل ویلټ اکاونټ کې میلاویږي. نو چې په ډیجیټل ویلټ اکاونټ کې میلاویږي نو تاسو ته به دغه اکاونټ چې دی دا به جوړئ. چې اکاونټ جوړئ نو د هغې دپاره موبایل لګي. خو ځینې کسانو دا خبره کوله چې ځینې زنانه دي چې هغه په دغه نه پوهېږي، په موبایل په استعمالېدو باندې نه پوهېږي. نو کومې زنانه چې په موبایل په استعمالېدو باندې نه پوهېږي نو هغه د ځان سره خپل بچی چې دی هغه بوشي، چې کوم بچی د هغې په موبایل په استعمالېدو باندې پوهېږي نو هغه زنانه د خپل بچی د ځان سره روان کړي او هغه د ځان سره بوځي، د ځان سره د لور بوځي. هلته کې بول هغه موبایل باندې چې دی اکاونټ په جوړ کړي، سیم چې دی دا بوله ورکړي، بیا یو کوډ دی چې هغه کوډ تاسو د ځان سره یاد وساتئ د دې ځای نه، او لاړ شئ او هغه کوډ ورکړئ. داسې نه چې لاړ شئ عرضي کوډ یې ورکړی به تاسو ته چې په موبایل کې ډایل کړئ، او کوډ به چاته وایئ نه. نه چې کله تاسو په موبایل کې ډایل کړئ نو ستاسو اکاونټ ته چې دی دغه روپۍ به راځي. دغه روپۍ به ستاسو اکاونټ ته راشي، نو بیا به ستاسو موبایل ته یو OTP کوډ راځي. هغه کوډ چې واپس ووایئ نو تاسو ته به روپۍ چې دي د هغې په ترو باندې میلاویږي. د هغې کوډ OTP د کوډ په ترو باندې میلاویږي. نو دغه کوډونه چې دي دا به چاته نه وایي. نو د دې لپاره لازم چې دی دا شناخت کارډ دی، چې شناخت کارډ ستاسو سره او موبایل ستاسو سره لازمي. دا دوه څیزونه چې دي د دې لپاره لازم دي. بل لا پین د ځان سره استعمالېده، لکه چې پین تاسو ته یادي چې 4 انچې کوډ دی چې هغه تاسو ته یادي، او هغه هلته کې تاسو ورته ووایئ. بل لا چې په خپله که تاسو نه پوهېږئ نو ځان سره داسې کس بوځئ چې هغه په موبایل په استعمالېدو پوهېږي، نو هلو به دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي. بیا د هغې نه وروسته د دې استعمالېده اسان دی او ښه په استعمال په اسانو سره چې دی دا روپۍ میلاویږي. ځینې کسان وایي دا ډېر مشکله کار دی، نه دا مشکله نه دی، د دې نه به ښه اسان شي تاسو ته هر سره. ستاسو په اکاونټ کې به راځي، ستاسو په اکاونټ کې به دغه روپۍ چې دي دا پرتې. نو دا څیزونه چې دي دا د هغې لپاره لازم دي.